ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكو بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا صدق الله مولانا العظیم. دا سورہ مریم شروع کو نو پدی کی د مریم ذکر راغلی او د عیسی علیہ السلام د پیدائش واقعه ده او داسی یو زنانا چې هغه نیک او صالحه او هغې په حلالو باندې خاون نه کړي او حرام کاری نه کړي او د هغې له الله تعالی یو بچی ورکي نو دا ډېره زیاته ناشنا خبره ده او تعجب خیزه خبره ده خو الله ته خو دا خو الله کړي دي نو الله ته خو هېڅ شی ګران نه دی نو چې الله تعالی ته هېڅ شی ګران نه دی نو دې وجې نه دا یو ډېر لویه کارنامه ده دی وجنه دا نوم راواغسته شو دی صورت ته بطوري نوم کېښودی شو نو سوره مریم او مکی دی نو د هجرت د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی او اهداف او موضوعات مغدي کم چې د مکی صورتونو دي لکه توحید د باری تعالی د الله پاک توحید پکې ذکر شوی دی دا اساسی عقیده دا بنیادی عقیده دا د توحید او نبی علیہ السلام په دې زور ورکړیو په مکه کې ځکه چې بت پرستی په پوره غلبه کې وه او دویم صداقت القرآن او صداقت الرسول چې مشرکانو د صداقت القرآن نه انکار کو او ویل بیتا ځکه پیغمبر نه منو چې موږ اصل کې دا کتاب نه منو او دریم اثبات د قیامت چې بعث بعد الموت حق دی دوباره به دا مخلوق ټول راپورته کیږي او هر سړی به د خپلو کړو د خپلو اعمالو نتیجې حاصلوي نو ان کان خیرا په خیر که ښه عملو نو ښې نتیجې وي وان شرا په شر او که ناکاره اعمال او ناکاره عقیدې وي ناکاره نتایج به ورته میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. کاف ها یا عین صاد. الله واقف دی په معنا د دې حروف باندې. د دې حروف معنا الله ته معلومه ده، حقیقي معنا الله ته معلومه ده. دا د مقطعات قرآنیونه دی او د قبیلې د متشابهاتونه دی. او بعض علما وی دا د الله د نومونو نه مخفف دی، لکه کاف د کافی نه دی او دارنګې ها د هادی نه دی، دارنګې یاوم د الله د یو اسمی حسنانا تلخیص دی، عین د عالم نه دی، صاد د صادق. نو په دې طریقه باندې د علی رضی الله تعالی عنه با چې د الله نومونه کې کم اسم اعظم دی په اسماء الحسنا کې، نو دې کې غنو خبرو کې احتمال دی. نو کاف ها یا عین صادم پکې یو احتمال دی. د دې وجنه علی رضی الله عنه با چې کله دعا فرمایله نو هغې به داسې ویلي چې یا کاف ها یا عین صاد، او دا به ویلي چې لا ان کاف ها یا عین صاد یا الہنا و الہ کل شیء واحدا، دا به ویلي او به ویل چې الحی القیوم.
د الله په نومونو کې دا حی او قیوم او لفظ الله دې درې وانو کې احتمال قوي دی چې یو پکې اسم اعظم دی او د دې په وجه چې سړی د سوال د چا نه وکړي نو الله یې قبلوي چې جایز سوالي نو به یې الله تعالی قبلوي دا د اعجاز د قرآن ته اشاره ده چې قرآن داسې کتاب دی چې دنیا ټول خلک عاجز کړی د خپل مقابلې نه حالانکه هغه خلک د دې خپل ژبه وه او د هغې ماهران وو فصحا او بلغا وو تعلیمونه یې کړي وو د دغه ژبې او نبي علیه السلام هېڅ تعلیم نه و کړی او هغه یو کلام پیش کړی دی خو هغه ټول فصحا بلغا او تعلیم یافته خلک د هغې د یو کلي جواب نشي کولی دا د دې دلیل دی چې قرآن د الله کتاب دی او که تاسو یې نه دی نو زه ستاسو ژبو د ژبې د ټکو نه ساز دی چې کاف ها یا عین صاد او دا چې تلاوت کوئ نو داسې به تلاوت کوئ هر ټکې به ځان له وایي کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا کم صورت چې را روان دی هذا ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا یاداشت د مهربانۍ د رب ستا دی په بنده خپل زکریا باندې په زکریا علیه السلام چې الله کومه مهرباني کړې ده نو په دې صورت کې څه حصه په هغې لګېدلې ده زکریا دا د خدای د یو لوی پیغمبر په بني اسرائیلو کې نوم دی لوی پیغمبر دی او په دې دعوت په لار کې جام شهادت نوش کړی دی یهود شهید کړی دی دا لفظ مقصورم ویلی شي زکریا او زکریا ممدودم ویلی شي دواړه قراتونه په قرآن مجید کې شته اذ نادا ربه نداء خفیا هغه وخت چې آواز یې وکړه خپل پروردگار ته نداء خفیا پټ غوندې آواز مرګري ورسره دي شپه ده چې کله مرګري اوده شو نو دا الله رب العزت ته پټ پټ آوازونه شروع کړه غلی غلی آوازونه شروع کړه او د هغې وجه دا ده چې دا دعا ده اصل په دعا کې اخفا ده اصل په دعا کې اخفا ده نو په دې وجه باندې په دې وجه پټه دعا د الله تعالی ډېره الله ته محبوبه ده ځکه چې د ریا نه او د سمعت نه لرې ده او پټه دعا الله تعالی قبلوي نو دی الله رب العزت مخاطب کړی دی او پټ پټ ورته لګی دی چې ای زما ربه او ای زما ربه هغه دعا یې څه ده دا ده قرآن ذکر کړی ده قال ربي ویل زکریا علیہ السلام اے زما ربا انی وهن العزم مني یقینا زاړ شوي دي اډوکې زما او راست شوي دي اډوکې زما وهن العزم زاړ شوي دي اډوکې مني زمانا او واشتعل الرأس شیبا او لمبه شوی دی سر زما په اعتبار د سپینوالي سره دا سر می بالکل تک سپین ویخته دي او دا ټولې د ضعف او د کمزورۍ نښې دي ولم اکو بدعائک ربی شقیا او نه یم زه په رابلنه ستا باندې او په دعا ستا باندې ای زما ربا شقیا بدبخت او نامراد یعنی تا مال عادت هم داسې را کړی دی چې د دې وخته پورې مې درنه څه سوال کړی دی نو تا منظور کړی دی نو دا به هم په دعا کې وایې چې خدای دا ما تا نه په دې دې موقع کې دا سوالونه کړي دا دې منلي دا سوال مې ومنه ځان له به پکې دا ورته یاد کې رسي وإني خفت الموالي من ورائي یقینا زه یریږم د خپلو ورثو نه د خپلو عصبو نه د خپلو تربورانو نه
من ورائی رستو زمانہ د سیر دی دا دین بخراب کی دا علم و ہدایت و تعلیمات بخراب کی عصبہ میں صحیح خلق نہ دے وکانت امراتی عاقرہ او دا بی بی زما شنڈا عاقر آگے زنانہ توائی چی آگا دا ابتدانا تر اوسا پوری دا بوڑیوالی پوری آگی بچی ندی روڑی نو با اللہ پا ظاہر کے اسبابم کمزوری معلومی گی چیزا دا بوڑاوالی انتہا ترسیدلے ما او بی بی می بوڑی هم دا او دا ابتدانا عاقرہ هم دا نو پا حبلی من لدن کا ولیا او بخماتا دا خپل طرفنا یو بچے ولین یو دوست یعنی یو بچے راتا راکا تا زکے وی دا پٹ پٹ ویلے چی دام دا معلوم محسوس اولا چا مخ کی را دعا کو موی باو دو تا گر او دے دا سلو شپگو شلو کالو دے او بی بی دے لست یو کالو دا یا دا پینزکم سلو کالو دا او دے لگے رے پدی وقت کی بچی گوانی پا بچی وانی سکے یرسونی ویرسو من آل یعقوب چی وراثت یوسی زمانہ او وراثت یوسی دا آل یعقوبنا دا کورنی دی یعقوبنا دا پیغمبرانو علیہم السلام وراثت خونی نحن معاشر الانبیاء لا نورسو حدیث دے من جماعت دا پیغمبرانو وراثت نوڑے کی گی ما ترکناہو صدقہ سچی منگا پریدو نو آغا دا عام مسلمانان دا پار خیراتی نو دلتا علماء تفسیر لکی وراثتی دینی مراد دے وراثتی دنیاوی نہ دے مراد دیکھا چی وراثتی دنیاوی دا پیغمبرانو نوی بلکہ وراثتی دینی دے چی زمانہ وراثت وی سماسا چی کم علوم نبوت تی آگا والی اوز دے کی آگا خپل کی او مشینی کی او دی آل یعقوب سر چی کم دینی علوم دی اسمانی واحدہ چی آگا زدہ کی او آگا خپل کی او وجعلہ ربی رضیا او گرزوا دی بچی زمال را اے زمال ربا پسندیدہ چستا خوخی ربا داسی بچے را کی چستا در رضا بچے بس دا دی وجہ چی اللہ نے بچی غواڑی دا سی سوال کوئی چی خدای مال دا سی و بچے را کی چی تا تا پسندیدی تا تا خوخی ربا چستا ور سر مینی ربا نو دا رب مین با دا نیکانو صالحانو سری نو مانا دا شو چی خدای ماتا نیک صالح بچے را کی دعا شوا او دعا قبول شوا مفسرین لکی دے شپیرہ پاسے دے منزی کڑے رہے او اللہ تعالیٰ تا جاڑی او دعا کئی او دا کر دعا دا قبل دل اٹھیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریا یقیناً منزیر در کوتا تا بغلام پیو لکبان دے دعا دی قبول شوا او علاوہ دعوی ورا چی اسمہ یحییٰ نم بدد یحییٰوی نو اللہ والا بچیم ورکو نمم والا اللہ کی خورا نمم والا اللہ تجویز کے یحییٰ ذکر جر مر رحم اللہ پدوانی جوان دیکھ لم نجعل له من قبل سمیہ اللہ فرمائل ذکر ایسام تا چند دے گرزولے منگا مخکر دینا ہم نامیر دو دے یحییٰ پا نم بانی منگ چال نم ندیخے دا بالکل یکتا نم دے کہ تاسو خیال کردین دا خلق دا دی خبری کوشش نکی چی نم خگدم که خراک بدم خوچی چاہی خی نہیں تاسو تا خیال کردین بعضی خلقو رسی نمو نہیں خی چی مال امانا نرائز نظام داری سنگ نمی خیال اللہ ہدایتو کا نو بس دا چی نام یو اعزاز دے چی سڑی نم یکتا نمی نو اللہ ورطویل چی بدی نم بانی بل چاہتا منگ دا نم ندے یحییٰ هم دا نم دے بس
قال رب انا يكون لي غلام ویلی حضرت زکریا علیہ السلام اے زما ربا انا یکونو کیف یکونو لی غلام سنگ ببی بچے کیگی زبر سی بوډای ما او خذب بهم په دې اندازه باندې بوډای او دغه دا بچی بکیږي کنه زما ځواني کوم او بیبي ځواني کې به بچی راوړو وکانت امراتی عاقرام او دا بیبي زما شنډې او بوډای وقد بلغت من الكبر عتیا او یقینا زر رسیدل ما د بوډاوالینا انتها تا عتیا انتها تا یعنی انتهایی بوډایم دای معنا شو قال كذلك الله ورته ویلي كذلك هم دقه سدا زکریا دقه سي مسله ده تبه دغه سي بوډای او خزه وای دغه سي بوډای عاقرای او بچي بکیږي قال ربك هو علي هين وای رب ستا زکریا هو علی هین دا پما آسان دا داسی بوډاو د بوډای دا معشوم پیدا کول دا ما ته آسان کار دی او تل ګورې نه وقت خلقتک من قبلو یقینا پیدا کړی موږ تعالی ر زکریا مخکې دې سوال ستانه ولم تکو شیا تیس شی نه وي معنا دا د هیر تیر وي چرته یو نطفه قدرې به وي او تا نه موږ دغه دی لوی پیغمبر ساز کړی دی لوی انسان دنه ساز کړی قال رب اجعل لي آیا ویل ذکر علیہ السلام رب مال نخا وګرځې مار پاره و نخا زستا شکر ادا کوم تا مال زیره په بچی راکو خو اوس راته یو نخم دا چې زه پوه شم چې ما زنانه باردار شوه حامله شوه دې لپاره چې دا خوشحالي راته نورم ملاو شي قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا ویلی الله ورته ویلی آیتک نخستا ای زکریا ادا دا چې الله تکلم الناس ته خبرې نشي کولای خلکو سره خبرې د دنیا ثلاث لیال درې ورځې درې شپې سویا په داسې حالت کې چې خروغ جوړ وی خروغ به جوړ وی او خبرې به نشي کولی هغه اندام ستا جبا چې هغه جاری خپل کاری کو نو زاغه معطل کولی شم او ستا یو بل اندام هغه کار پریښیو هغه مې په کار باندې واچو ما ته څه شی ګران نه دی بس خبرې چې کومې بندې شوې د دنیا خبرې بندې شوې اما د دین خبرې او د دعوت خبرې او د خیر خبرې دا بندې نه وي فخرج على قومه من المحراب راوته د خپل قوم باندې د بالخانې او د عبادت خانې نه فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا اشاره وکړه دلته فاوحى په معنی د اشاره دی اشاره وکړه د خپل قوم ته چې ان سبحوا منس کوي تاسو یعنی پاکی بیانوي یعنی منس کوي تاسو بکرتن په وخت سبا کې وعشیا او په وخت بیګا کې یعنی سار او ماخام منس کوي په اشاره ورته وویل یحیی علیہ السلام د مور نه اوزېږي یترعرع زر زر غټې د مزیدار زمانی د بلوغ ته ورسېدو 40 کال ته ورسېد الله پیغمبر کو الله ورته کتاب ورکو یا یحیی خذ الکتاب بقوه دا ګوره هغه تقدیر دی ورته قرآن مجید کې یا یحیی اے یحیی خذ الکتاب بقوه ونسا کتاب لرا بجد و اجتهاد په پورا کوشش سره به عمل قوت معنا دام دا په یو پورا عمل سره واتیناه او کتاب دی تورات ته واتیناه الحکم سبیا او ورکړیو د تمنګا قوت ته فیصلو په داسې حالت کې چې دی وړو کې او قوت ته فیصلو مولا ورکړیو او دی وجنه بعضی مفسرین دا ویلیم دي چې عیسی یحیی علیہ السلام ته نبوت د عام پیغمبرانو په شان نه مخکې نه ورته ملاو شوی پوړکوالی ورته ملاو شوی وحنانا من لدنا والحنان من لدنا منا دادا
ډېر نرمی کوونکی وي د جانب زموږ نه وحنان په معنا د ډېر انتهایی مهربان وي وزکا او وی با د پاک او ساک د عقیدې او د عمل په لحاظ سره وکان تقیا او وی به د پرهیزګار پیغمبرانو سم پرهیزګاری یو دی بلوی پرهیزګار انسانی وبرم بوالدی نیکی کوونکی وی د خپل مور او پلار سره ولم یکو جبارا عصیا نه وی د جبارا ظالم عصیا ګناهګار نه به د ظالمی چې پچا ظلم کی او نه به د ګناهګاری د الله د هیڅ حکم خلاف به نه کوي وسلام علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا سلام دی پدی یحیی باندې په کوم ورځ چې پیدا کېده او هغه ورځ چې کوم ورځ باندې دی بمري او هغه ورځ چې په کوم ورځ به دوباره ژوندی راپورته کېږي وایي دا درې ډېر سخت حالات یو چې په کوم وخت سړی د مور نه پیدا شي بلکل داسې چې د ځانه خبر هم نه او چې وګورې یو چغې ساده کړي مور او پلار له خدای خادمان نیولي دي او دویم و یوم یموتو د مرګ ورځ چې کومه ده نو هغه هم ډېره سخته ورځ دا بلکل تنی تنها سړی راګیر شي او د اماین او دوستانو ټول چاپېر ناسي ایستی شي کولی و یوم یبعث حیا او په هغه ورځ چې راپورته کېدی به شي دی ژوندی دا ډېره سخته ورځ ده چې د قیامت پر سړی سترګې وغړی او د قبر د راپاسي هېڅ څوک چا په کار نه راځي ولا یسأل حمیما حمیما یو سرګرم دوست ته تپوس نه شي کولی بهرحال دا یحیی علیه السلام هم دی یهودو خبیثانو به شهید کړ او په څه باندې شهید کړ په دې باندې شهید کړ چې په دې کې یو ډېره عیاره زنانه وه او هغې باقاعده د یحیی علیه السلام نه دا مطالبه کړې وه او یحیی علیه السلام معاذ الله لکه د یوسف علیه السلام په شان ویلی او بیا هغې چې کوم بادشاه دوی راغې هغه ته یې وویلې زه به تا سره نکاح وکړم خو دا سړی به ووژنې یحیی علیه السلام په دې طریقه باندې شهید شو ډېر ظالم قوم دی یهود دي که ډېر ظالم قوم اوس هم دا دنیا ده که نه دا یې په شر اخته کړې ده واذکر فی الکتاب مریم یاد کئی په کتاب کې مریم لرا د دې ذکر موقع اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا کلا انتبذت چې ځان لشوا لرې شوا من اهلها د خپل کور والونا مکانا شرقیا هغې مکان ته چې هغه مشرقي حصه د بیت المقدس کې و شرقیا ورخاته طرف ته دا معنا ده دا عبادت پہ کو ځان له معبد ساز کړی او حضرت زکریا علیہ السلام بدا بلوغ ته ورسېدل او ماهواري پې شروع شوه او د هغې نه وروستو چې ماهواري پوره شوه دا ډېره حیاناکه او دینداره زنه بلکې د پیغمبرۍ خبرې پکې خلک کوي نو دی د غسل کولو دپاره ځان له چېرته یو پردې ځای ته لاړله فاتخذت من دونهم حجابا وینیو دی خوا د دې اهل و عیال او خپلوانو نه حجابا ځان لا یو پرده په پرده کې اوس دا غسل کوي پردې ته ننوتې ده فارسلنا الیها روحنا ولېږه مونږه دې ته خپل روح یعنی جبریل امین راغی او بالکل د یو نوجوان لږ په دا کې ډېر ډولې مضبوط بدن والا او دا سری وای داسې ګلګوتې ناڅاپه پرې پردې طرف ته را روان دی فتمثل لها بشرا سویا پس متشکل شدې ته په شکل د یو انسان برابر باندې او زنانه ده زنانه خو کمزورې شی دی
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا ویل مریم ورتا انی اعوذ بالرحمن یقینا زو پناہ حاصلوم په مهربان بادشاہ استانا ان کنت تقیا کئی تزان بچ کون کے د گناہ نو یریدون کے د اللہ نام قال جبریلو اور تو فوراً ہوئی انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا دا خطرے مکوا انما انا رسول ربک زو استاد استار پروردگارم پرشتیم لاہب لک دې د پاره چې او بخمتا تا غلامن زکیه یو غلام پاک او صاف نو لأهب لکی چې زی درته او بخما یعنی زما رب داسې وایي چې لأهب لکی غلامن زکیه دا معنا ده دا د الله رب العزت خبره نقل کوي قال انا یکون لی غلام ویل مریم کم زینب زما د پاره بچی وشي ولم یمسسنی بشر نه دی رسیدلی ما ته یو انسان په حلالو باندې ما چا سره نکاح هم نه دی کړی ولم اکو بغیا او نه زه یما چې کومه دی بدکاره بغیا وایي زناکار ته العیاذ بالله زه زناکار هم نه یما نو زما بچی به څنګه کېږي د بچي د کېدو خو دوه ذرایع دي یو حلال ذریعہ ده یو حرام ذریعہ ده دواړه معنی دي کړي قال كذلك الله ورته ویلم دقسې به تا به نه حلال کړي او نه به دې په حرامو کړي او ستا بچی به کېږي قال ربک وای رب ستا اے مریم هو علی هین دا کار دی په ما باندې آسان زه په کلمه کن باندې پیدا کول کوم ولنجعله آیة للناس دیر پاره چې وګرځو ما دلرا نخ د پاره د خلکو ورحمتا منا او سبب د مهربانۍ د جانب زمانہ وکانه امر مقضیا او دې دا کار فیصله کړی شوی هغې لیکي دا چې رب زه به خلکو سره څه کوم په دې ازمایش کې خو ماما چې نو جواب میلاو شو چې دا فیصله شوی شی دی دا اوس نه واپس کېږي دا به کېږي جبریل علیہ السلام په دې گریوان کې ورته پوکو کو او داغینا الله رب العزت د حضرت مریم په خېټه کې تکون د عیسی علیہ السلام شروع فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فحملت به حامل شو په عیسی علیہ السلام باندې دا فانتبذت به پزان لش کلا چې وخت پوره شو چې اوس پر دی وقت ولادت ته نو فانتبذت به لری راړلا پرې باندې لری راړ پرې حمل باندې لری مکانن قصیا زیلری تا خلق نزان پناک فاجاءها المخاض الى جذع النخله راګې دی تا درد د زچ بچ کم درد دی هغه تا مخاض وي راګې دی تا درد ولادت را وصلا دی لرا درد ولادت الى جذع النخله جړلې دی یو قجوري تا سټي دی یو قجوري تا تنه تنها دا او د قجوري سټي تراله چې په دې وخت کې وزه په دې باندې به تعاون به حاصلو او سو کوئی چې دا اوچوله قجوره سو کوئی نه بس د معمول مطابق قجوره ده د میوه وخت کې دی شینی او کرامتن یاد آشنا شوه او یا کرامتن پکې میوې اوشوي او هغه وروسته ورته وایي چې وزان لره وسړده قالت اویل مریم یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا یا لیتنی افسوس دے مدرا مت قبل هذا چې زمړوي مخکره دینا وكنت نسيا منسيا وې زه هیرا تیرا په خوا مړوي چې د خلکو نظم دا نو میر شوی وي دا سم مصیبت سم خاموش پناداها په आवाज کو د تا جبريل आवाज ورته کو من تحتها
د لاندې طرف نه، داسې لاندې جوره کې هغه طرف نه آواز راځي، لا تحزنی مغمجن کېږه، غم مه کوه، قد جعل ربک تحتک سریا، یقینا ګرځولی دی پروردګار ستا لږ غوندې لاندې ستا نه سریا یو ولې لره، لښتې الله پاک دلته راکړی مزدار اوبه دي. دې وخت کې د زنانه اوبو ته هم ډېر ضرورت دي چې خپل ځان او خپل جامې او خپل بچې پې پاک کړي. دا هم یو ترجمه ده او دا هم ترجمه ده چې الله تحزنی مغمجنه کېږه، قد جعل ربک تحتک سریا، یقینا ګرځولی رب ستا لاندې ستا نه سردار. دا کوم ماشوم چې پیدا شو دا به آینده ډېر لوی سرداري بیا. اوس د زنانه دپاره په دې وخت کې د خوراک ضرورتي، او په خوراک کې خاص قسم خوراک چې درملې کجوري دي، نیم پخته ورته موږ وایو، عرب ورته رطب وایي، نیمه پخی او نیمه لا دا نیمه رسې خوړینه شوي او نیمه کلکۍ، او دا د عرب ډېرې خوږهی مودې کې طاقت وایي، داسې ډېر سریع طاقت واله دي. دا نو په روژه کې چې تا له هغه راوړي که نه دا هغه ګاوه نو ورسره رطب هم راوړي. نو وهزی الیکې حرکت ورکا ځان طرف ته بجذع النخله، دې سټي د کجورې لره، دا کجوره ځان ته رسې راوڅنډه، تساقط علیکې رطبا جنیا، راوبغورځوي په تا باندې درملې کجورې، جنیا تازه، درملې کجورې به او تازه به. د دې وجې نه دا اطباو لیکلي دي چې د زنانه دپاره په دې وخت کې دا خرما نیم پخته کجوري پکار دي، او که دا نه وي نو اوچې کجوري دي خیر دی، خو کجوره دي وخوري. او که تاسو خیال کړئ نو زنانه دپاره چې کومه دوی به سازوله نو په هغې کې به دغه دا چوارې اچولې خلکو، چوارې دا هم په دې نکته باندې شوي دي. فکلي واشربي وقري عینا، پس پکلي من السري، سکار دغې سلختینا او نه خورا د دغې جنینا، دغې رطبو تازه نه خورا، او واشربي سکر دغې کوی لختینا سرینا، وقري عینا، وقري او یخوا چې کوم دی خپل سترګو لا په خپل بچي باندې. اوس زما سره بچی نو خلک به څه وایي؟ فاما ترین من البشر احدا، که وویني ته خامخا یو انسان لره، وویني د انسانان نه یو کس لره تا لره روان دی راځي او تا روان یې او بچی دې پکې کړی دی او تا ته وجې دا د کوم ځای نه، نو فقولي ته ورته ووایه چې انی نظرت للرحمن صوما، یقینا ما نظر کړی دا د مهربان بادشاه دپاره روژه. او د دوی په شریعت کې د خبرو نه به هم خلکو روژه نیوله، د خبر روژه چې خبرې به نه کوم دا به هم خلکو نظر کوله. فلن اکلم اليوم انسیا، نو زه به نن خبرې نه کوم د یو انسان سره، ما دا په ځان نظر کړې ده چې نن به زه د انسانانو سره خبرې نه کوم. فاتت به قومها تحملو، پس راتلو کو مریم په دې وړوکي باندې، قومها خپل قوم ته، تحملو غېږ کې راګیستی دی، په غېږ کې نیولې او را روانه ده. قالو یا مریم، وویل ورته دی قوم اے مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یقینا ته راتلې کړي په یو شي ډېر ناشنا باندې، فریا بالکل ناشنا کار دی، د عادت نه خلاف کار دی کړی دی. یا اخت هارون، اے خورې د هارونو، د هارون نه مراد هغه هارون علیه السلام نه دی، ځکه چې دې نه په زرګونو کاله مخکې تېر شوی دی. هارون دا په یهودو کې یو نیک سړی تېر شوی و، نو نیکې ښځې ته به خلکو ویل دا د هارون خور ده. نو یا اخت هارون، اے نیکې ښځې چې ته خو د هارون په شانتې نیکه وې، ما کان ابوک کامرئ سوء وما امک بغیا، نو پلار ستا ناکار سړی،
ستا پلار خو هم د ناکاره سړی نه و چې ګینې تا د سړي پلار ناکار د هغه ناکاره خوی بچي زده کي وما کانت امک بغیا او نه د مور ستا زناکاره مور خو دې پاکه او صافه زنانه وه اوس مریم خورجنې ولیده نو په اشارت الی مریم هغه خپل غېږ کې ماشوم ته اشاره وکړه ویل دنه تپوس وکړئ دی وړوکي نه خلک ورته وایي قالو دی خلکو ورته ویل کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څنګه به موږ خبرې وکړو دا چا سره چې په زانګو کې او وي په غېږ کې ماشومان خو خبرې نه کوي قال انی عبد الله حضرت عیسی وی د مور سینه پرېښوده مور سینه رودله سینې پرېښودله او دا خولې دوی ته راستنه کړه او دا الفاظ یې ویل هغه ماشوم د یوې ورځې ماشوم دی انی عبد الله زه د الله بنده یم آتانی الکتاب راکوي به ما ته کتاب ماضی څه تعبیر ځکه وکړو چې راکول ما ته یقیني دي وجعلنی نبیا او ګرځوي به مال پیغمبر یعنی ګرځولی دی مال پیغمبر دا هغه د ماشوموالي تقریر دی د عیسی وجعلنی مبارکا ګرځولی مال را د خیر او برکت ډکه زه به معلم د تورات یم او د انجیل به یم اینما کنتو کوم ځای کې چې زه یما و اوصانی بالصلاة والزکات ما دمت حیا او وصیت کړی کلک حکم کړی ما ته زما رب د مانځه کولو چې مونځ به کوې او د زکات ورکولو ما دمت حیا سو پورې چې زه ژوندی یم او ګرځولی دی ما لره برم بوالدتي احسان کوونکی د خپلې مور سره قادیانې ملعون دي خدای نورم ملعون کی هغه وایي چې د عیسی علیه السلام پلار چې کوم دی نو پرې کشمیر کې وایي هلته یو قبر دی یوسف بابا قبر ورته وایي نو دغه یوسف دی د پلارو نو دا کافر نه دی په قرآن باندې قرآن وایي د هغه پلار نشته په کلمې کن باندې پیدا دی او چې دعا کوي نو برم بوالدتي برم بوالدیه نه ویلې د دې وجې نه خدای خلکو باندې کوپر فتوا هم شوې ده چې خاتم النبیین ام نه مني ولم یجعلنی جبارا شقیا او نه دی ګرځولی ما لره ظالم شقیا چې کوم دی بدبخته او بیا دعا کوي والسلام علی یوم ولدتو سلامتیا دی په ما په کوم ورځ چې زه پیدا کېدم و یوم اموتو په کوم ورځ چې بمرم و یوم ابعث حیا او هغه ورځ چې دوباره به ژوندی راپورته کېدی شم الله فرمایي ذلک عیسی ابن مریم دا عیسی زوی د مریم دی قول الحق الذي فيه یمترون دا وینا حق هغه ده چې دا کفار په هغې کې شکونه کوي ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه ندی ممکن او ندی مناسب د الله لپاره چې ونیسي ځان دپاره بچی سبحانه پاکي د الله د بچونه څنګه چې قریش وایي مشرکان وایي چې الملائکة بنات الله یا یهود وایي عزیر ابن الله یا عیسیان وایي عیسی ابن الله اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کله چې فیصله کوي الله د یو کار خپل اراده ور پورې متعلق کی نو فانما يقول وی الله كن شاد شتا شا فيكون پس موجود شي التر اسبابو ضرورت نه بیا وان الله ربي وربكم او اے خلقو یقینا الله زما رب دی استاد سم رب دی زما پلار نه دی دروغ وای دا خلقو زما پلار نشتا فعبدو د بندگی وکي هاذا صراط مستقیم دا برابر لار دا فاختلف الاحزاب من بینهما پس مختلف شوي ډلې د میانځه د قوم د عیسی علیه السلام نه چې یهود دي نو یعقوبیه شو ملکانیه شو دا خو بس اساس شو چا ویل خدای دی او چا ویل د خدای زوی دی او چا ویل دریم خدای دی
فویل للذین کفروا پس ہلاکت تے ناکارکندار جہنم ددا کسان دپاره چې کافران دي من مشهد یوم عظیم د حاضری د ورځې لوی نه چې قیامت ته اسمع بهم سخ اوریدونکې دی الله په دوی باندې وابصر او سخ لیدونکې دی یوم پاغر زیاتوننا چې دی برازی منگتا ولیکن ظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن دی ظالمان نن یعنی په دنیا کې فی ظلال مبین په گمراه اخکار کې وانذر یوم الحسرہ او یروا دی خلق لا دورزی د تاوان اسقضی الامر واغ وقت فیصله وشي د کار وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون دی په غفلت کې دی ورزنا او دی ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض ومن عليها والینا یرجعون انا نحن نرث الارض یقینا منگا په وراثت سره به ورزمک الله وای ولله میراث السماوات والارض ومن عليها سوق چې پزمکه کې دا په وراثت سه یو شو ویلینا یرجعون خالص من تبر دې ټول واپس کیږي وذکر فی الكتاب ابراهیم یاد کپ کتاب کې ابراهیم علیہ السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا او د انتہائی راسباز او رښتینه نبی یا پیغمبر د الله اس قال لابیه هغه وخت ویل خپل پلار آزر تا یا ابته بابا جی لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے پلارا اے بابا جی ولی عبادت کے ما داغ سیزونو چې نه اوري ولا يبصروا نسبینی ولا يغني عنك شيئا نتاتا دسشی پیدا در کولے شی یا ابتی اے بابا جی انی قد جانی من العلم یقیناً راغلے دے ما تا دا علمنا اے زما پلارا ما تا علم راغلے دے ما لم یعتک اغا چتا تا ندے راغلے دا اللہ بندے مو دا اللہ پیغمبری ما تے علم را کڑے دے چاگا علم تالندے در کڑے فتبعنی اہدک صراط سویا ما پسیشا او بخیم تا تا درست لار سید لار ودر تا بابا جیو خیم جنت تبورسی دا اللہ رضا تبورسی یا ابتی لا تعبد الشیطانو اے بابا جی عبادت و اطاعت دا شیطان مکوا دلتا دا اطاعت نا تعبیر پا عبادت سو شو زکا چی دا غیر اللہ نا علاوہ سوک چی دا چا اطاعت دا اللہ دا اطاعت پا مقابلہ کی کئی نو دے پا حقیقت کے دا چا عبادت کی دا ایمان او دا بلا خبر دا چی کلا کلا دا عبادت نا تعبیر پا اطاعت سرا او کلا دا اطاعت نا پا عبادت سرا دا ادا شوئے دے نام پا مولانا مودودی او دوانی خلقو اعتراض کرے دے بعض بزرگانو چی دے عرصتا عبادت ہوئی نمال عرص عبادت نہ دے اطاعت و عبادت کس فرق دے ان شیطان کان للرحمن عصویا یقیناً دے شیطان دے مہربان بادشاہ نافرمان یا بتی اے بابا جی سونا خواگال پاز ہوئی انی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن اے بابا جی زہری گا مپتا چھ او برسیتا تا عذاب دے مہربان بادشاہنا نو پتکون للشیطان ولیا وشیب دے شیطان دے پار دوست تبر شیطان پا یارانہ کے ورشی سونا خیستہ تقریری او کپلارتا یا بتی یا بتی یا بتی یا بتی اس تو پلار دے لہجی تا گو رہی دار کفر لہجہ دا غلیظہ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ویل پلار ورتا آیت اعراض کو ان کے بیمینی کو ان کے تو خدایان زمانہ اے ابراہیمہ لئن لم تنتہی کا کلار نشوے دے خبرنا بن نشوے لارجمنکا پکان بدی علماء وہجرنی ملیا لرش زمانہ دیر زمانے پوری شرا مختی بھی نہیں نم دیر زمان زمان خوال رانش دا حضرت سامان مامان اتارا پا ہجرت روانی کی وہ پلارتا ہوئی قال سلام علیک بابا جی ار سمرت رخیت چکار درزی سمرت رخی خبری کے زوما گئے
بیام سلام علیک زما سلام دی پتا باندې زو سم سار سلامتی سوال کوم ساستغفرو لک ربی زردا چې بخنه بغواړم ستاره پار د خپل ربنا چې خدای زما پلار مستحق د بخنه وګرځي انه کان بی حفیا یقینا دې رب زما په ما باندې بے اندازې مهربان حفی په معنا د بے اندازې مهربان دی په ما باندې واعتزلکم پردما اورتوي ابراهیم علیہ السلام پلار تا پردما تا استاد کوم بټولا او دا باچا دی وما تدعون من دون الله پردما غبوتان هما چې تاسو رابلې سیوا د الله نه چا څوک رابلې وادعو ربي رابل مخبل رب لرا عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا قریب دا چې نشم په دعا د خپل رب باندې نا مراد او بدبختا فلما اعتزلهم کلا چې پری خود حضرت ابراهیم دې مور پلار او قوم لرا وما يعبدون من دون هغه بوتان چې عبادت کوي سوا د الله نه نو د ناکار خلکو مرګرتیا پری خودا الله ولد نیکانو خلکو مرګرتیا ورکړه کتا د بدانو مرګرتیا پری خودا الله بد نیکانو مرګرتیا ستانه نصیب کی ورنه وهبنا له اسحاق ويعقوب او بخل منگا حضرت ابراهیم ته اسحاق زوی او یعقوب نو سه یا او ګرځوري منگا هر یو د دوینا پیغمبر او هبنا له من رحمتنا او بخل موږ دي تر خپل مهربانینا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ګرځوري ودی لپاره منگا جبارشتنی چوتا اوچت رشتنی جواب واسکر فی الکتاب موسیٰ یاد کپ کتاب کی موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا او دے انتہائی مخلص یعنی اللہ پاک زان لخاص کڑے نہ چون کڑے پا مخلوق کے وکان رسولا نبیا او دے رسول پیغمبر دو لفظون ورطا استعمال شو رسول اوم دے و نبی هم دے یعنی اول العظم پیغمبر دے ونادیناه من جانب الطور الایمن اوازو کومنګا دتا د اړخ د کوی تور خینا د لاړو د فرعون نه چې سړی په سوکواله مړو اگی بیا دی واجه غو تختید او مدین ته لاړو شعیب علیہ السلام سره هغه ورته کاته کاله تیر کلور بل درکمه کاته کاله تیر کړه نو اته کال شو او کله سي تیر کړه بس تا فضل او مهرباني کوي او پیغمبران همیشه په افضل عمل کوي نو لس کال تیر کړي شعیب علیہ السلام بوله غړي مور کوي غړو بچي بوله کال په کال ور کول نو ځان له کاندک غړي ساده شوی او بیبي مور سره دا او دا کوی تور دا د مدین را روان دي مصر ته راځي نو کوی تور غر لچ راغله دي نو شپه دا توره تیاره ده او بارانم وریږي او ګډې متې خورې شوي دي نو دی هغه چکماق ورته وایي د اور چې تی بلی ډبې ورته وسوایه هغې باندې کوشش کوي هغه هم نه بلي لارم ته خطا شوې ده نو ډېر پریشانه دی ونادیناه من جانب الطور الایمن آوازو کا منگ دتا دا اڑخ دا کوئی تور خینا ونجینا وقربناه نجیا اور آنزی کو منگ دلرزان تجرگ کا ان کے وهمنا له من رحمتنا خاو هارون وزیرا او بخمنگا دتا دخپل مهربانینا رور ددو هارون نبی دا اللہ تو سوالو کو چرا بمال زما مرگرے را سپکار دے نو دا هارون با ډیر موضوعی ځکه د جبه چلیږي او زما جبه خو چون کې لکنت دی پکې نو ما لپاره د وزیر ضرورت دی اوس پر سورش واذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا او دا اسماعیل علیہ السلام رښتینی وعده صادق الوعد څنګه صادق الوعد یو سړی سره وعده کړی او چې پلانی ځای له وته سبا راشي زه به درته انتظار کوم
یو کال اسماعیل علیہ السلام هلته تیر کړی یا مرګره نن راځي او سبا راځي او نن راځي او سبا او پلار سره وعده کړی وه چې پلاره چې څه درته خدای وایي هغه کوه که د الله ولې درته ویلي بس حلال مې کا ستجدوني ان شاء الله من الصابرین هغه وعده یې رښتینې کړې وه وکان رسول النبی او د رسول پیغمبر د اسحاق علیہ السلام باره کې صرف دونه دي چې وکانا نبی او د اسماعیل علیہ السلام باره کې وایي رسول النبی معنا دا ده چې دی د هغه په نسبت باندې لوی پیغمبر دی او د ده په نسو کې حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم علیه انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یأمر اهله بالصلاة او دے حکم بے کو خپل کور والو تا خپل اهل عیال تا بچو تا پمانځ باندې والزکات او په زکات ورکول باندې وکان عند ربه مرضیا او دے په نظر رب باندې پسندیدہ واذکر فی الکتاب ادریس یاد کا په کتاب کې ادریس علیہ السلام دا د نوح علیہ السلام نکره د نوح علیہ السلام نکره دا انه کان صدیق النبی او دې ډیر انتهایی راسباز او پیغمبرو ورفعناه مکانا علیا پورته کړی دل را منګه لوړې مرتبه تا یو معنی دا چې لوړه مرتبه ولا منګه ورکړي دا خو محققانه ترجمه ده چا پکې دا قسم کړی دا چې دا منګه سرورم اسمان ته رسولې او دې کې چا یو قسم ساده کړی چې د یو دا ملک الموت سره آشنایي وه او هغه ته ویلي چې دغه دی دا نو دا شي کیسه را دا نه کوم هغه څه کوي اولئک الذی انعم الله علیهم من نبیین من ذریة آدم اولئک دا سونه چې مخکې تیر شو موصوف په دې صفتونو د انبیا هغه دي چې احسان کړی الله په دې باندې د پیغمبرانو نه من ذریة آدم چې ځنې پای کې بچي د آدم لکه نوح علیه السلام وممن حملنا مع نوح او ځنې د هغو نه چې موږ بار کړو د نوح علیه السلام سره او ومن ذریة ابراهیم د بچو د ابراهیم نه و اسرائیل او د بچو د یعقوب علیه السلام نه وممن هدینا واجتبینا او د هغو نه چې هدایت کړی هغوی ته د هغوی موږ هدایت کړی موږ هغوی ته او واجتبینا غوره کړي موږ هغوی لره اذا تتلی علیهم آیات الرحمن کله با چې لوستلی کې د پرې آیاتونه د مهربان بادشاه خروا سجدا وبکیا نو پرېوتل به په سجده کوونکي او جړا کوونکي فخلف من بعدهم خلف رال په دې پسې ناکاره جانشینان په خلفون کې چې په لام باندې لام ساکن کې نو خلف دی خلف ناکار جانشین ته وایي ناکاره قائم مقام ته وایي او خلف چې په فتحې سره شي نو بیا نیک نائب او نیک خلیفہ اضاعوا الصلاة چې ضایع کړي دي منځونو لره وتبعوا الشهوات ورپسې شوي دي په خواهشاتو نفسانیو پوره کولو پسې وسوف یلقون غیا زردا چې پرې بوزي په لوی شر کې الغی الشر په عربی کې شر ته ویل کېږي او غی په جهنم کې یوه کنده ده چې تمام د جهنم کندې د هغې نه امان غواړي الا من تاب وامن وعمل صالحا مگر هغه څوک توبه وباسي ایمان راوړي او عمل د نیکو کړي اولئک يدخلون الجنه دا کسان دننه کېږي به جنت ته ولا یظلمون شیئا زیاتی به ونه شي په دوی باندې معمولي جنات عدن دننه کېږي به جنتونو د اوسېدلو هغو ته وعد الرحمن عباده چې وعده کړی مهربان بادشاه د خپل بندګانو سره بالغیب په نالیدلو سره انه کان وعده ماتیا او یقینا و د وعده د الله راتلونکي ماتیا معنا راتلونکي دا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما نباوري لا يسمعون فيها نباوري پر جنت کې لغون بیهود او بے پیدي خبري الا سلاما سلاما مگر سلامونه وي د هر طرف نه یو بل باندې بوایي پرشتي په پیوایي الله رب العزت په پیوایي ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
او دی دپاره به روزي دی وي فیها پر جنت کې سار او ماخام تلک الجنت التي دا جنت غده نورث من عبادنا من كان تقيا چې وراثت سره ورکو بمنګه چاته و نورث من عباد په وراثت سره بولی دی لرا د بندګانو زمانہ کسان چی پرهیزګار جنته دا جنت په وراثت کې سوکړي چې پرهیزګاری د ګناهونو نه بيدینه ځان ساتي وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي یو ځلی جبرئیل علیہ السلام ته ویلي چې زما ډیر لوی شوقي چې تراشه او ملاقات وکړو نو تاسو ډیر ډیر راځي نبی نو جبرئیل علیہ السلام ورته ویلي دا چې مونږ خو استاد رب د اډر لاندې اوسېږو مونږ د خپل ځای نه یو انچ هم بغیر د ایجاد دغه نه نشو لرې کېدلی ستا رب نه هېر هم نه کېږي چې ګینې پلانې په پلاني ځای کې نشته نو زما هم شوق کېږي خو مونږ خو د الله د حکم مطابق راکوزېږو نو الله وفرمایل وما نتنزل الا بامر ربک نه راکوزېږو مونږه مګر په د حکم د رب ستا باندې ای پیغمبره له ما بین ایدینا دی الله لپاره غم دي چې زموږ مخې ته دي او غم دي چې زموږ شاته دي وما بین ذلک چې د منځ کې دي وما کان ربک نسیا نه دی رب ستا هېرونکی اوسېږي لره رب السماوات والارض رب د اسمانو زمکو ما بین وسط دواړو په منځ کې دي فاعبده دی الله عبادت کوه واصطبر صبر کوه لعبادتي په عبادت او بندګۍ د الله باندې هل تعلم له سمیا آیا معلومه د لپاره څوک هم نامه د الله په دین باندې بل څوک شته ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا وای انسان کافر کله چې مړ شمه لسوف اخرج حيا آیا زرد جذب بیا راوسته کېږم دا تعجب کوي زه بیا راژوندې کېږم اولا یذکر الانسان آیا نه یادای انسان دا خبره چې انا خلقناه من قبل پیدا کړی انسان له مخکې دینا ولم یکو شیء او د هیڅ شی نه و فوربک لنحشرنهم وشیاطین ستا په رب مې قسمی خامخا راغونډ به کما دوی لره او شیطانان لره دا منافقان او دا کافران ګناهګاران او دي شیطانان به ټول راټول کما او دا په یو زنجیر کې وتړلی شي ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا بیا به حاضر کو منګه دوی لره چاپېره د جهنم ناس په کونډو باندې پراته په کونډو د سړی نسکور پورې کونډو پرېوځي دې ته جثیا وایي ثم لننزعن من كل شيعة بیا به راوباسو منګه د هرې ډلې نه ایهم اشد چې کوم یو پکې ډېر سخت دی علی الرحمن په مهربان بادشاه باندې عتیا په انتوار د انتها سره کوم یو انتهایی یا عتیا په اعتبار سرکشی سره کوم یو ډېر لوی سرکشه دی دا به موږ معلومه وو ثم لنحن اعلم بالذي هم اولى بها سلیا بیا خامخا موږ چې وپوهیو موږ په کسانو باندې چې دوی ډېر غوره بها په دې اور باندې سلیا دننه کېدلو په لحاظ سره موږ ته معلوم دي چې کوم د اور مستحق خلق دی وان منکم الا واردها نشتره په تاسو کې یو تنو الا واردها مگر راتلونکی دی په جهنم باندې مؤمنان به هم راځي او کافران به هم راځي دا ګودر دی په دې باندې جنت ته پورې وتل دي نو مؤمنان به هم په جهنم باندې راځي دا بله خبره چې جنت به ورته جهنم به ورته زر زر زه مؤمنه لمبې دې راله سړې کړې کان علی ربک حتما مقضیه دا پر افستا باندې فیصله اټله حتما معنا دا وجوبي فیصله ده او مقضیه کړې شوې ده ثم ننجي الذین اتقوا بیا به خلاص کومږه کسانو چې تقوی اراده کړې ده ونذر الظالمین فیها جثیا او پرې بدو منګه ظالمان لا پدې کې مړه په کونډو باندې پراته واذا تطلع عليهم آیاتنا بینات کله چې لسته کېږي پرې باندې آیاتونه ښکار زما قال الذين كفروا للذين آمنوا وایا کسان چې کافران دي آی کسان چې مؤمنان دي سورته وای ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا کم یو دو فریقو کافر او د مؤمنینا
خیر مقاما ډیر خدای په اعتبار د زید اوسېدلو سره و احسن ندیه او ډیر خدای په اعتبار د مجلس سره ندیه هغه مجلس ته وایي چې قوم پکې راټولېږي د جرګو مرګو خبرو اترو لپاره وکم اهلکنا قبلهم من قرننا ډیر هلاک کړي موږ مخکې دوی نه اوسېدونکو زمانې نه هم احسن اساسا وریا او دوی ډیر ښه په اعتبار د سازو سامان سره وریا او په اعتبار د حسن منظر سره قلت ورته وای من کان فی الضلال هغه څوک چې په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا مهلت دی ورکی تعاون دی کو د مهربان بادشاہ مدا معنی تعاون کولو عسا حتی اذا رأوا ما يوعدون حتی چې دوی ویني هغه چې دوی سره وعده کېږي اما العذاب یا به عذابی په جهنم کې و اما الساعه یا به قیامت راشي پې نو پس یعلمون من هو شر مکانا پس پته به ولګي چې څوک ډېر ناکار په اعتبار د مکان سره و اضعف جندا او څوک ډېر کمزوری دی د فوج په لحاظ سره ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين معنا زیات بکی الله کسان لرا زیات بکی الله کسان لرا چې لاري مونږ له هدا نور هدایت والباقيات الصالحات اغه اعمال نیک چي دي خیر عند ربک دا ډیر غوړه دي په نظر رب ستاوانی ثواب بند بدلی پر لحاظ سره وخير مردا او ډیر خري په اعتبار د مردا یعنی په اعتبار د زید واپس ایبانی چې سړی ورته واپس کیږي اپرایت الذی کفر بآیاتنا آیا خبر او اپرایت نو ګوري هغه سړی ته چې کوپر کړي زموږ په آیاتونو وقال وایل اوتین مالا وولدا خام خراب کړی شي ما ته مال او بچی دا عاص ابن وائل له دا خباب رضی الله عنه وای چې ما د انګرو ما ول تور ساده کړو نو ما ورته قرض مال پیسې راکا نو ما ته ویل چې دا د سړی باندې کافر شنو در وکاو وای ما ورته ویلې دا نکی کته مړ شي او بیا هم را ژوندې شي نو دا خبره نه منم نو عاص ورته چې خاص ولا کمرم او بیا برا پاسم ویلاو کنه ویل چې زرا پاسم نو مال والتا الله تعالی مالونو دولتونو درکې استا قرض بخلاص کوم نو قران وی وقال وایل اوتین مالا وولدا اطلع الغیب د خبرداري حاصل کړي پټوتا التیلی دی ام اتخذ عند الرحمن عهدا کنیول د مهربان بادشاہ سره یوم عهدا کلا د سن پکار سنک تو ما یقولو زرد چې بولی کو منګه چې دی وای ونمد له من العذاب مدا او ترکیب ورکو منګه در پارا د عذاب نه تر یعنی عذاب ورته دچن کو ونرسه ما یقولو او په وراثت سبوي سو منګه هغه چې دی وای وياتينا فردارا بشي منغتا يكتا واتخذوا من دون الله آلهة نولدوا سوا الله نزال معبودان ليكون لهم عزة در پارشي در پار سبب د عزت کلا سنو پکار سے فرون بعبادتهم درجی به انکار کی په عبادت تدی خپلو ويكون عليهم ضد او شبا پدی باندې ضد او مخالف او دشمنان الم ترى نګوري ان ارسلنا شياطين الكافرين تعوذهم عذا نګوري ته چې یقینا لګومغه شیطانان په کافرانو باندې نو تعوذهم عذا تیزی دویر تیزولو نمونږه استاد هغه ول چمبا ور کوي چمبا ټونګه ور کوي ټونګه دا نو معنا تعوذهم عذا معنا ټونګه ور کوي ټونګه تیزی دویر تیزولو فلا تعجل عليهم تلوار مکوا پیغمبرا په دی باندې خدای ولی نه غر کې انما نعد لهم عدا یقینا شمیرو دی لپاره منګه شمیرلو د مامون الرشید سره ورما ناستی نو دا آیاتی وایو مامون چې انما نعد لهم عدا یقینا شمیرو موږ دې لپاره شمیرل هغه ابن سموال ته ویلي
یا ابن سمات ته ویلي چې وعظ راته وکړه، نو هغه ورته ویلي چې هر کله ساګانې په شمیر دي او دې دپاره د شا طرف نه نورې ساګانې ورسره نه ټل کېږي، نو په ما اسرع څه په جلتۍ به دا ختم شي. لنډ وعظ یې ورته وکړو. زمونږ استاد دا ساګانې هم ګورې په شمیر دي. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، هغه ورځ چې راټول به کړو مونږه پرهیزګارو خلکو را مهربان بادشاه ته وفدا په اعتبار د جرګې سره، د جرګې په حیث پر مهربان بادشاه دربار ته راشي. ونسوق المجرمین الی جهنم وردا، او نو به چلو مونږه مجرمان لرا جهنم ته وردا مانتگی. لا یملکون الشفاعة، مالکان بنی دوی دپاره سپارشو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر اچا چی نیولی د مهربان د پادشاه لپاره واده سره چې لا اله الا الله. تکاد السماوات، قریب د اسمانونه یتفطرن منه، چې راوشلیږي دا غرونه د وجې د دې خبرې نه، وتنشق الجبال، اوشلیږي ځمکې، وتخر الجبال هدا، او راوغورځېږي چې کوم دی غرونه ټوټې ټوټې. ان دعوا للرحمن ولدا، دې خبرې د وجې نه دا ټول کارونه چې تاسو مهربان بادشاه لپاره بچي ګورئ. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ممکن نه دی او مناسب نه دی مهربان بادشاه لپاره چې اونیسي چې کوم دی ایته چې اونیسي ځان لپاره بچي. ان کل من فی السماوات والارض، ما کلو نه دی هر هغه چې په اسمانو ځمکو کې دي الا ات الرحمن عبدا، مگر راضي با مهربان بادشاه ته تابعدار. لقد احصاهم، یقینا شمیر دی الله دی لرا، وعدهم عدا وعدا احصاهم ضبط کړي دی لرا، وعدهم عدا شمیر دی لرا شمیرله. وكلهم آتيه يوم القيامة، هر یو دوینا را بشیر تا په قیامت باندې فرادا ځان لا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان راوړي او عمل د نیکو کوي، سيجعل له الرحمن ودا، زردا چې وګرځي مهربان بادشاہ دې لپاره ودن معنا مینا. دا حدیث کې راځي چې کله الله دې او بنده سره مینو کړي جبرئیل راوغواړي، جبرئیل پزماکه کې به پلاني سره مینا تم ور سره مینا وکړه، هغه لاړ شي په اسمانونو کې اعلان وکړي چې د پلاني سره د الله مینا او زما مور سره تاسو مور سره مینا وکړي، نو اسمان والا مور سره مینا وکړي. بیا زمانه بعد دا مینا راکوز شي دا پزماکه کې د نیکانو صالحانو پړ کې کینی بیا. فانما يسرناه بلسانك، خامخا آسان کړي مونږه دې قران لرسا په جوابانه لتبشر به المتقین، دې پر چې زیر اور کې به باندې پرهیزګار ولا، وتنذر به قوم اللدا، او یې په باندې یو قوم جګړالو. وکما هلکنا قبلهم من قرننا، ډېر هلاک کړي مونږه د اوسیدونکو زمانونا. فهل تحس منهم، آیات معلومه دا غینا، فهل تحس منهم من احد یوتن او تسمع لهم رکدا، یا اوری داگی دا پارا سکڑا پارا دا رخبی دا کشار چی دیتا ریکز ویلے کی دا لگیو 10 منٹا پکی وقفاو